ما ته وی هر سړی د خپل وس مطابق ظالم دی. هر سړی زمې ما او تاسو م یو ټول. ما ته یو سړی وی دلته مونږ سره په دې مدرسه کې استاد دی هغه مولوي صاحب. وی زمونږ د کوڅې یو ګیلکار دی. وی ما ته وی چې وی ما ته مزدور وی مزدور چېره استاد نن ډېر ناشنا کار کړی. غرمې ډوډۍ چې راکړه که نه ګیلکار مزدور له نو بس عام بس پینډی منډی او څه دال مال او څه به وو. نو ده له ډېره غوسه ورله چې تاسو ما له سم شی نه دی پخ کړی او لیټ هم که 2 نیمو ته ډوډۍ ورسول. نو بس هغې خو وخوړه. ما ته ویې چې ورګه زه دې سره ګورم ښه دې ما له دال نه لېږلي دل سي ته دونه کار په دال وکومه. وی چې چوټي کېده نو د هغې نه مخکې وله چای راوړه. نو چانک و پیالې وې او 2-3 پیالې چای وه پکې. وی چای م وڅښله او هغه اخري یو بیم پاتې و نو هغه چانک او پیالې په هغه بیم کې کېښوده پاسه یې پې ټاټکې واړو د کرش. نو هغه چانک خو به بیا قیامت کې راوځي ځکه چې بیم څوک ماتوي بیا هغه چې ته ډېر شاز نادر به څوک مات کړي. وی مزدور وی چې ما ورته چې دا وی چې دا دې زه څه لکه ساعت چې تېر شو نو د کور مالک راغی نو خپل چانک یې وړو. وی ده ورته چې هغه به وړو چې ته وړي نو وړو مړو به وړي نه یم خبر. چانک غیب شو او ساده په جیب کې خو اچولې نو بیا خو به راوتی و دونه هغه به لیده داسې ځای کې غیب که چې اړو چا لیده نه. هر سړی په خپل فیلډ کې ظالم دی هر سړی. او د خدای د مخلوق سره عدل پکار دی او د خدای مخلوق سره هغه حق ورکول پکار چې کوم د هغه حق دی. نو دا مرض هېڅ مرض هم نه دی الله به ختم کړي. دا خو په مونږ باندې زمونږ د دې ظلم د وجې نه مسلط دی. ما درته د شورو څوک سر کې راغلي ما ته شورو د ملا نه وکړه چې ټول نه لوی ظالم ملا یې ګوره چې هغه د منبر او د محراب او د لوډ سپیکر غلط استعمال کوي او په یو بل د کفر فتوی لګوي او ورپسې بیا دا ټول خلک ټول